نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين صدق الله العظيم سورة توبہ لسما پارا شپیتم نمبر آیت تھی انما الصدقات بشک صدقی چی دی للفقراء د پارا د غریبانانو دی والمساکین د مسکینانو دی والعاملین علیها او د عمل کون کی د دی صدقو دی یعنی چې کوم کسان د صدقی پر غونډول باندې مقرر دي کارکنان د دي دا غي دي والمؤلفه قلوبهم او ده کسانو د پاره دي چې مایل کول شي دا غوي زرونه دین طرف ته یعنی کافران دي خو صدقه په دې بنا ورکی چې غي دین نه متاثر شي دین تراوړي د غي د دلجوهي د پاره نه غي تم صدقه ورکول شي وفي الرقاب او د پارا د آزادولو د غلامانو دي والغارمین او د پارا د قرضدارو دي وفي سبيل الله او د الله د لارې د پاره دي وابن السبيل او د مسافر د پاره دي فريضه من الله دا فرض دي د الله پاک د طرفنا یا حکم دي د الله د طرفنا مقرر والله عليم حكيم او الله جل شانه زیات علم و حکمت والا ذات تی ومنهم الذين او بعضی د دوینا کسان دي یؤذون النبي چې دوی تکلیف ورکی نبی علیہ السلام تا ويقولون ويدي یعنی دا منافقان وی هو اذن دا پیغمبر علیہ السلام چې دا وګ دی یعنی هر چا خبر اوري په معمولی خبرو باندې کېږي په دې بنا سره دا وګ دی قلت فرمای پیغمبر علیہ السلام اذن خیر لکم وګونه بهتر دي تاسو د پاره يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يقين لري ایمان لري په الله باندې او ایمان لري یا
یؤمنو تصدیق کوي للمؤمنین او تصدیق کوي د مؤمنانو د خبرو ورحمت للذین آمنوا منکم او رحمت دی د پاره کسان چې ایمان اوري منکم استاسنا والذین یؤذون رسول الله او کسان چې دی تکلیف ورکی رسول د الله پاک ته لهم د دوی د پاره به عذاب علیم عذاب دردناک یحلفون بالله دی بقسمونه کوي په الله پاک باندې لکم استاسو د پاره لیردوکم چې تاسو رضا شي د دوینه دی کوشش کی چې تاسو رضا کی والله ورسوله او الله جل شانه ها یحلفون بالله دی قسمونه کوي په الله باندې لکم استاذ پارا لیردوکم د پارا دی چې دی رضا کی تاسو والله ورسوله او الله جل شانه پیغمبر داغو احق ډیر جت حقدار دی ان يردوه چې دوی رضا کی د خپل ځان نه انکان او مؤمنین کچری دوی مؤمنان وي الم یعلم یدین فی انه من یحادد الله چې یقینا څوک جګړو کې مخالفت کی د الله پاک او رسول او د رسول داغو فان له نار جهنم پس یقینا ببد د پارا اور د جهنم خالدن فیها دی با همیشه په دی جهنم کې ذالک الخزي العظیم امداد د پارا رسوایی ډیر لوی ده یحذر المنافقون یریگ منافقان ان تنزل علیہم سورۃ دا چې نازل بشي پیغمبر باندې علیہم پدی باندې سورۃ سورۃ تنبئهم چې خبرداری ورکی د دوی دی پیغمبر علیہ السلام تبا سورۃ خبرداری ورکی بما پاس باندې فی قلوبهم چې پزرونو د دوی کې دي ینه دا منافقان پدی یریږي چې زموږ د نفاق په باره کې نبی علیہ السلام ته خبرداری ملو شي قل تو فرمای پیغمبر علیہ السلام استهزئوا تاسو ټوکې مسخرې کوي ان الله بشک الله پاک مخرج خار کوونکې دی ما دا غس تحذرون چې تاسو پاغي یریږي الله بس تاسو منافقت کار کوي ولا ان سالتم کتر ته تاسو کې د دوینا چې تاسو څه خبره ترې کول دی باره کې تاسو ته لا یقولن خامخاب دوی وای انما كنا نخوض ونلعب یقینا منغا ټوکې کولې ونلعب لو بمکول منګه څه غپ لګو قلتو فرمای پیغمبر علیہ السلام اب الله آیا په الله باندې وایات او پیاتونو د الله باندې ورسول او پر رسول داغه باندې کنتم تستاجون تاسو ټوکې کوي تاسو ډېر جب خلک لا تعتذروا تاسو باندې مکوي عذر مکوي قد کفرتم فتحقیق سر تاسو کفر کړی دی بعد ایمانکم پس د تاسو د ایمانونو ان نعفو عن طائفه منکم کچره منګه معفوکو عن طائفه یوډل تمنکم استاسنا نعذب طائفه نو منګ عذاب ورکو بل ډل تبعنهم كانوا مجرمین چې یقینا دی مجرمان واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین